چې سعد رضی الله تعالی عنہ می هغه سره دی عزیزانو چې کله د بدن نه روح روان دی د رب العالمین عرش داسې په خوځېدو شو الله جل جلاله هغه فرشتو ته ما یلیق بشانه فرمائی عرش خوځېږي د اسمان فرشتي انتظار کی دي الله جل جلاله ټول مخلوق انتظار کی دی د اکرام د پاره د اسمان فضا بدل ده تپوس کیږي سوګرا روان دي د چا روح را روان دي وای د زمکه نه د سعد بن معاذ روح را روان دي د روح په وتو سره د اسمان فضا بدل ده سعد بن معاذ رضی الله عنه چا خوب کې اولیدلو ورته وی اے سعد سم عمل او شلا ورته وی چې رب العالمین ته زما روح لاړ کله چې د جنت البقیع زمکه تحقت شلوما من اخیری کس روان شو د قبر د ار طرف نه आवाज کیدلو وسعد ما تا ګورا اے د معاذ یا ما تا ګورا اے د معاذ بچی ما تا ګورا ار طرف نه د جنت خوشبویانه زهران شما تپوس ران اوش اے سادا ولی دمر اکرام ستا کیږي ما ول ما ته پته نشتا سعد بن معاذ مول ما ته پته نشتا چې په سوجه زما دومره اکرام شو ورته وی ساده ستا زکه اکرام شو چې ستا په زړه کې مینه او محبت د جناب رسول الله انتها ته رسیدلې انتها قسم دې د نبی علیہ السلام مینه ستا قبر خسته کوي د رسول الله محبت ستا زندگی خسته کوي د رسول الله مینه ستا زندگی بدلی نن خو زما د نبی مینه زما زړه کې ډیره کم ده د خزي مینه غالبه ده د بچی مینه غالبه ده د لور مینه غالبه ده عزیزانو سعد بن معاذ رضی الله عنه دا د انصار د جملې نه دی تبر راغې د سعد بن معاذ تر راغله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورته وی خورای دی اولید خوب کې بی عائشہ رضی اللہ عنہا ورته وی خوب کې دی خورای اولید وی آو وی خورای دی چیرته په جړا شو وی زما خوب څنګه صدر ته بیانوم داسې به زما خوب محبوب ته بیانې ویا وی زما خورای په داسې انداز چې کله قبر ته لاړو زه ګورم خوب کې چې د قبر نه یو عالیشان جلوس کې په یو عالیشان استقبالیه کې هغه روان دی ما ته تاسو کو بچیا خوریا دا دومره لوی مقام درته ولې ملاو دی وای ما ته ول چې ما به زیات درود شریف په جناب رسول الله لوستلو ما به زیات درود شریف په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لوستلو الله لزما دا عمل ډیر خوخو نو دا اخو دی خو چې څومره ولار دي دا پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام او دا رنگ دا لوی خلق ولار دي د الله د وړاندې دا زما اکرام دی او زما اکرام زما د مال په وجه نه دی دا اکرام زما د نسب په وجه نه دی دا اکرام زما د عمل د درود شریف په وجه باندې دی نو سعد بن معاذ باندې عرش او خوځیدلو داغه د روح د اکرام د پاره داغه د روح د اکرام د پاره داغه د شان د پاره نو سعد بن معاذ بیت الله شریف تراغه سعد بن معاذ رضی الله عنه بیت الله شریف ته وزل راغه چې کله رکن یمانی ترانه زده شو سعد بن معاذ ادریدو او درې زلی ویل اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دلی دا دعا وکړه وای جړل قدم نه بعد به ودرېدو تر دې چې د خپې داسې او خزیدلې یو صحابي مبارک وته پوغو کې لاس کې خود ولی حضرت سچل در باندې راغې وای سردار کانین زوم علی کرم الله وجهه مبارک به فرمایل چې څوک په آقا درود شریف ډېر وای د بجون کې د بیت الله شریف په حج باندې الله موصوف کی
او چې څوک درود شریف ډیر په آقا مبارک وي الله به مال کې برکت واچي او چې څوک په آقا مبارک درود شریف ډیر وي د قبر تلو سره به د قبر د هر طرف نه ورته د جنت کړکۍ کولاوي شي आवाज به ورته کوي چې ما ته وګوره دی خو راځه. عزیزانو صحابه د نبی علیہ السلام د صحبت سره سره درود شریف ویلو په قبر باندې که اویا زره فرشتي راځي جنازې ته نه دا اسې نه راځي. عزیزانو موږ او تاسو له عمل خو دا عمل دی زموږ صدقه دی الله قبول کړي دا موږ او تاسو مال چاره کړي ټول جواب راکړي ټول وای چاره کړي لاک الله راکړي 2.5 زره الله را نه غواړي چې موږ ورکو تندې مو تریوي کتریونی وی جواب راکړي جواب راکوي تندې مو ډېر ګډ وډي. اے عزیزانو الله پاک صحت راکړي روزه راغله موږ چې روزه نیسو الکوي خلاص سم خو زو غره زما روزه ده یعنی ما هډر لوی قرباني وکړ روزه مې نیولې ده روزه مداسي حج مړه ما ورته حجونه کړی الله پیسې درکړي او خدای در باندې حج فرض کو مونږ حج کوم په الله ګورګوري سندو کرو جنی سم په الله ګورګوري سندو که زکات ور کوم په الله ګورګوري سندو نه 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 عزیزانو نم رب ته حج ته محتاج دی نم رب روزي ته محتاج دی نم رب زکات ته محتاج دی. الله اکبر الله الصمد الله الصمد. تاسو هم دا وظیفه در کوم لګ ځان سره یاد ساتي چې زړه مالدار شي دا وظیفه کوي کنه کوي خدای مو زړه د غربت نه اوساته. نبی علیہ السلام فرمایي چې چا د سوال دروازه بزان کوله وکړه همیش به دې سوال کوي خدای هم د سوالګرو نه اوساتي. زړه مالدار کول غواړي جواب راکړي خاصو بار د ورځې الله الصمد الله الصمد پروا به دې بیان دوستانه به هر چا سره کو د الله د رضا د پاره په دوه غرض باندې دوستانه مکوي یو د چانه د چا په تمه باندې چې دی به مال منصب راکی مال به حکومت کی یو سیز راکی او یو دویم دا چې دی به مال سره کی الله په دې سخت پکی ناراضه کیږي الله جل جلاله. ای زما بندا ته ولی مان ته منکه ته مان ولی نه غواړي او موږ تاسو د مور په هغه دنیا کې پراتو نه زمیداری او نه پټه او نه پوله او نه تجارت او الله خپل راکوله چراغه وي داسې خپل او چې ماشوم پیدا شو دونه مزیدارو ډاکټر ته به وي او چې دا ورځي تیریږي نو ماشوم خرابيږي الګا دا څنګه چل دی چې د مور په دنیا کې التا نو خپل پروتو چې د دنیا اسمکه دنیا تراغه نصیب ارس ور باندې اودریدل زریم ور باندې راغی رنگم خراب شو رنگم بدرنګ شو ډاکټر تم دواره محتاج شو. عزیزانو کم رب چې د مور په رحم کې موت ته زما او ستا حفاظت کولو کوم موت د الله شو دلته هم الله حفاظت کوي. نو نن سبا یو خبر ادا وری د بیت الله شریف عظمت او شان دا بزړه کې برقرار ساتو ان شاء الله. ابراهيم عليه السلام ته الله وای په جبل ابي قبيس ودرېګا ابراهيم عليه السلام تعمیر د بیت الله او شو الته اوچت شو او عزیزانو بعض علما وایي چې دا आवाज طواف نه وړاندې کړي کورستو یې کړي سمه خبره ده دا طواف نه وړاندې ابراهيم عليه السلام आवाज کړي کنه مخ کې نو عزیزانو ابراهيم عليه السلام وړومبه طواف کو وجه صدا چې دعا به د عمل نه بعد غواړي دعا به د عمل نه په دې خبره تاسو هین کولاو نو شو غالبا دا جواب ملو نو شو هر نیک عمل چې دا غي نه بعد بس غواړي دعا سبا غواړي دعا نو ګوره چې ابراهيم عليه السلام بیت الله شریف برابر کو زوی ولاړ دی سوی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یا الہ العالمین قبول کی زمون دا عمل زما او زما د بچینا ته الله اوریدون کې ربا او تعلیم دلته دعا کله کړي چې بیت الله شریف څه شو کله چې طواف د بیت الله شریف وکړو الله رب العالمین ورته وی ای زما خلیلا او غواړه زما بندگان هغه ته आवाज وکړي چې دل تراشي د بیت الله نه طواف کوي ابراهيم عليه السلام اوچت شو اے خلق د هغه کور نه طواف کوي چې کوم سره په قدم قدم باندې د الله دیدار ملاويږي کله چې معتمر د عمره قدم کیدی او دا आवाज کې نیت سره احرام اتړلو یا الله ز اراده کوم یا الله نیت کوم د عمره
اللہ ماتے آسان کا مانے قبول کا دی وی لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک منی سر را سر ہوئی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اللہ جل جلالہ پرشتو توئی اے پرشتو دیڑم بے ماتا اول چی یا رب من حاضریو رب حمد تعالی را حکومت تعالی را تات سر شریک نشتاو نیمنما اے پرشتو گاو سیکد دی گناہنا دزمکے او د فضا ټوله علاقه ډکه کړي وینو الله وی ما ورته په دې کلماتو معاف کړلا ابراہیم علیہ السلام یا الہ العالمین یو آجی احرام اتړلو پنیستا د کور روان شو سفر کې ورته مرګ راغی یا الله داغي به حشر سوي چا سره به ورته جواب ملو شو داغي حشر بتا سروي خلیل ترا تگرانی چې کم سړی د احرام په نیت باندې د عمره په نیت احرام اتری داخله وکړه مرګ ورته راغی حشر به خلیل تا سره ځکه داغه اراده خالص زما د کور او زما د رب د ربوبیت او د وحدانیت او د مالکیت او د خالقیت په اقرار راتلو سره زبر داغه ټول ګناهونه معاف کوم عزیزانو ووري د بیت الله شریف شان اوچت دی شان اعلی دی شان بالا دی نن زمن امت مسلمه دا خبري وتخلق وګورو تن نباسي په دې درته خبره کوم خو ټیم کم دی زه بیمارم مال تکلیف ده بالکل مانن زړم دانو د بیان کله کله انسان دې کمزور دی مانن بیان ته بالکل اراده نه و او دا سملګرو بار بار اصرار کولو نو زما موضوع د بیت الله شریف د عظمت او د شان ده د زمن کې به ان شاء الله را روانه جمعه ته د یو حاجی د مر خبره کو ان شاء الله چې هغه وفات شو نو د هغه نوی رڼا والا خلق په باره کې به خبره کو چې کوم خلق وي چې خوشبوئی مشبوئی نشتا او دا خلق په دوکو کې پراته دي لن جواب به ورته ورکې وته ګونګټ استا خبره رښتیا ده نور خو بده نه خو پويږي تاسو ته غوتي معلومي دي دا عبدالمتین دې مانه ګیلوم دم دی موبایل ما سر خړلې دغه سب حالات وي نه پويګم ور باندې او چې کله تاسو هغه ورته سلیکي په جواب کې چې یادي خو کړی دی بد کړو نو د دې خبرې په جواب کې وته پاکر خو الیکي چې ګونګټ استا خبره ستا رښتیا ده ځکه ته ګونګټي ستا په پوزه کې هغه شی پروت دی چې تبه د هزاروي د قبر د خوشبوئی نه څه خبر شي تبه د امام بخاری د خوشبوئی نه څه خبر شي تبه د احد د خور د خوشبوئی نه څه خبر شي کلمه می درته تیرا کړه او ما درته اول یو سړی وای ما شل غزه ټوپ والے دا بل وای دای غزو دای میدان عبدالمتین وای ما سره د احد شریف کاړه دی تبه په صابون مکمل اووینځي تا به خدای وای چې په هر قسمه اوبو باندې به اووینځي او اغه د پاره به داسې به نور تکیری چې کله تینه لوندواله ختم شو به د جهان خوشبو چې کوم ستا په ذهن کې قدرمند دی هغه به یو خوا کې دی او زما د آقا د احد کانه به زبل خوا کېدم چې شمدید واقعه د دانه چې چا ویلې نه ما سره شته الحمدلله زما درته وخم چې دا خوشبو اوس د سشي ده بعض خلکو دي خو په اثر مګي وای دای سم مریدان د شپې را پازي کې په قبر باندې خوشبو ورواچي بیا و چې د خدای بنده د خلق دانی زلونم داسې یو تاسم خپکیږي ما خو بس الله دې رحم وکي الله دې رحم وکي زړه ته ګیلم راشي ما مولا پسند 2004 کې لاندې ما دغلتا
دې خور کې یو کودړه جوړه کړې وه